پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث دی او دا حدیث امام طبرانی په معجم الاوسط کی دا حدیث مبارک یہ ذکر کړی دی عبداللہ ابن عمر نا عبداللہ ابن عمر فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په یو ځای کې صحابه کرام سره تشریف فرماو ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دین او د اسلام دعوت کا صحابه ہوتا احکام بیانی چې په دې دوران کې یو اعرابي باندچی چې په حالت د کفر کې و د دوی کفر با دا ډیر زیات سختو وجدا و چې دوی سره با علم هم نو په اطرافو کې بو سیدا نو دی وجنه هیڅ اندازه به دوی ته نه لګیدا زکه په صحابو کې چې کوم صحابه اعرابیان دي صحابه دي خو علمی لحاظ باندې د نور صحابونو او غي رستو زکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لبا او ډیر وخت پس راتله اطرافو کې بم اوسېدا علم داسې زرایم نو په سلويخ ترازی کې یا په 2 میاشتو کې با پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لراتله نو په علمی لحاظ باندې اګ نور صحابونو او ډیر رستو عبداللہ ابن عمر فرمائی اعرابی راغی او اغا پا عربی کی ورطا ویل کئی ضب پا دوات باندے ضب مونگو تا سوکرتا سمسارا وایو سوکرتا شمشتای وایو اغا تشان خلی آیا خکار کڑی وا دغی اعرابی اغا خکار کڑی وا او با دغی لستونی کی وا ورسارویش نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چکل د اعرابی راغی اعرابی مده په حالت د کفر کې مده دوی الفاظ ډیر سختو داسې سخت الفاظ به استعمالول چراغ د خلکو ته یی چې دا تاسو چا نه راتاو یې دا څوک دی ټول تر راتاو یې عبدالله ابن عمر فرمایي چې په مونږ یو ملګری ورته وی چې دا حضور مبارک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عربي ورته یی عبدالله ابن عمر فرمایي چې قسم یې ورته وخوړ زمانه په خپل لات او په خپل منات د بوتونو نامې وي د دوی خدایانو زمانه لات او په منات باندې قسمی چې ته رسول نه ته نبی نه دا کومي خبره چې ته کوي دا ته ځان نه کوي سخت خبره پیغمبر علیه السلام ته وکړه عبداللہ ابن عمر فرمائی چې زما والد محترم موجود دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تو فرمائی یا رسول اللہ حکم اکڑا چدا صاحب زکی فری کردار تا ارسم سر یدا تن جدا کڑم نبی علیہ السلام اور تو فرمائی عمر فاروق تا دا پتہ نشتا چھے ہر نبی حلیمی بردبار دادا ہر نبی صفت حلیم تحمل کرنے والا برداشت کرنے والا بیا خو نبی نشو یہی بدے دا سے پریا دا خیر دے سمورتا یا مکالمہ شوا نبی علیہ السلام ورطا فرمائی دا پلستونی کی دس شہری ورطا یہ چی دا ضب دے یا رسول اللہ ضب دے یا محمد دا مخکار کر ورطا یہ زمکہ باندے واچوا شان دا نبی علیہ السلام کو دیر اچت تے الحمدللہ زمکہ باندے کلا واچاو نبی علیہ السلام تو فرمائی چی مال اللہ تو پا منات باندے قسمی کدا دوب اوائی چی تا نبی زبم اوائی چی تا نبی کدا یہ دوب سمسارا گواہی اکڑا چی تا نبی زبم اوائی چی تا نبی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی چی اے صحابو پا دا گواہو سی چه دا اوی چه دا دوب اوی چه تا نبی نو زبم اویم چه نبی عبداللہ ابن عمر فرمائی نبی علیہ السلام دا غضب تا اور متوجہ شو اور تا فرمائی اویا ستا رب سوک دی نبی علیہ السلام فرمائی دا غضب اور تا فرمائی ربی اللہ زما رب اللہ دی اور تا فرمائی زما رب آگا رب دی شستا گوندے پای مخی رخصار نبی را لگلے دی بیا اور تا فرمائی زد سوکی ما اور تا فرمائی انت رسول رب العالمین یا رسول اللہ تا رسول امددک رب العالمین
او بیا دو جملې ورته ویلي ورته فرمایي قد افلح من صدقك یا رسول الله وقد خاب من كذبك یا رسول الله یا رسول الله چې چا د تاس تصدیق وکاو ته نبی ومنلې دنیا یم کامیاب ده او آخرت یم کامیاب ده ومن كذبك یا رسول الله وقد خاب تاوانی دی نقصانی دی چا چې د ستا تکذیب وکړه ستا نبوت یې ونه مانه ستا رسالت یې ونه مانه دنیا کې خاسر آخرت کې خاسر یا رسول الله مبارک چې کله دا گفتگو دغه ضب وکړه سمساره وکړه پیغمبر علیه السلام اعرابي ته فرمایي ستا نستا دا ضبم خدای اغه ما پیژنې چې زه نبی یم اغه دام پیژنې چې کامیابی هم د زما په اتباع کې ده بل اتباع کې نشته چې څنګه دا خبره وکړه هغه خو چون کې وعده کړی و لاره کې و فرمایل اشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان یې راوړ مسلمان شو دا د نبی علیہ السلام شان دی عظمت دی رفعت دی قدر دی رب لا یزال له طرف نه منزلت او شان دی او بیا څورته فرمایي اعرابي یا رسول الله مبارکه زما د الله په ذات باندې قسمی چې ستا سره ما ټول نزيات بغضو ټول نزيات عناد مو ټول نزيات دستاسو مخالف ما خو یا رسول الله مبارکه چې ایمان می در باندې راوړ او دغه ضب گواہی وکړه چې ته د الله رسول ما گواہی وکړه چې ته د الله رسول یا رسول الله مبارکه زما پنیز باندې پروي زمين باندې ستانه خيستا او بهتر شخصیت هیڅ څوک نشته دا حضور صلی الله علیه وسلم هغه شان عظمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرب بلا یزال ورکړه دی حیوانات گواہی کا چرندے ک پرندے ک نباتات تی ک جمادات تی چې مخلوقات دی عبداللہ ابن عباس ته فرمای ما پیژنې چې زه نبی ما چې هر څوک هر قسم سیزی